إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون سورة یاسین ابتدا کی منگویل سورت کی دلائل دی عقلی نقلی په توحید باندې ابتدا کې د قرآن کریم صداقت ته د رسول صداقت ته دارنګه قرآن کریم طرف ته ترغیب ده خلق لا تخویفات تی زواجر دی مومنان لپکې بشارتون دی وسدې زینا دلیل نقلی ذکر کئی په توحید باندې چې خلقو مسله بیان کړلا ورنو غویلیو دې صورت کې مسله توحید بیانولو طریقه خی یو طرف ته دغه دریو کسانو خبره کوي ورپسې د رجل یاسین د صاحب یاسین خبره کوي تیاغی ودردل او بیان وکړو نو دلته دا دریو کسانو جواب شام کې یو علاقه ده مشهوره انطاکیه وتوي هغه ته یا خو پیغمبران دي او یا د عیسی علیہ السلام خصوصی ملګری دي هغه ته دعوت د پاره ولېګل دوتنا ورپسې دریم لاړ نو دا دور د عیسی علیہ السلام دی ورپسې حبیب نجار صاحب یاسین دا غت تذکرہ وکي نو هغه په دغه دور کې دی یو رجل مومن دی نو رجل مومن آغا د فرعون په دور کې دی موسی علیہ السلام په حمایت کې را پاسې دل ناغد موسی علیہ السلام د دور سره دی او دل د کې چې دې تذکرہ کیږي نو دا د عیسی علیہ السلام د دور دی دواړو کې ډېر زیات فرق دی لریواله دی زمانه په اعتبار باندې نو دا د انطاکیه خارو اغیتا چکل دی لاړل بعضی مفسرینو نمونه لیکلی صادق صدوق شلوم چابگی شمعون نم ویل چابگی ویل یوحنا او بولس نم پکې ویل شوه ده چې شمعون ده یوحنا دے او بولس دے نو اللہ رب العزت داغی تذکرہ کئی یو موسیٰ علیہ السلام دور کی اغیم تلیو دغی انطاکیه خارتا خضر علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام اول د کې هغه دیوالی سیده کا خلقونه ډوړی غختل وا خلقو خوراک پنو خورولې دا د شمانو کیلو نو داخله کې دومره خلق نه ده لیکن مسله د توحید دا بیانول غواړي چې کم ځای کې ضرورت ته نو الته کې لاړ شو بیانو کا نو الته کې بیان ضرورت ته چې داخله شمان دي شمتوب نه قلار شي دا خلق بی دین دی چې د بی دینۍ نه قلار شي
خلق مشرکان دي چې خلق د شرک نه قلار شي توحید تراشي. نو الله دا غي خبره ذکر کوي واضرب لهم مثلا اصحاب القريه، بیان کا دے خلق تا مثال دا غکلی والو اس جاء المرسلون کل چراغ لواغی تا پیغمبران یا کلا چراغ لواغی تا استازی اذ ارسلنا الیہم اثنین کلا چراغ لے گل منگا دی تدو کسان فکذبوہما نو دے خلق داغی تکذیبو کو فعززنا بثالث نمنگا مضبوط کو دلرا پدریم بانے دوا یوتن کمزوری چی دوشی زورورشی انور سر چی دریم شی نو داغو غٹ جماعت شو. ابتدائی دور کے دے اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو یوازی بنا گرزئی دو بنا گرزئی درے با گرزئی. نوے فرمائل الواحد شیطان و اسنان شیطانانی والثلاثت رقب، یو شیطان دے دو شیطانان دی او دری چی دی نو دا جماعت تے. بیا یو دور تیر شو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی خیر دے وس دری دی نئی دو گرزے دے شئی. نو اول دو کسانو نو بیام پیو بل بانے سڑا ڈاڑی مسئلہ کئی، یو مسئلہ کئی بلی تائید کئی. نو اللہ رب العزت وی منگ پسے دی مضبوط کرو پا دریم مانے نو دریم ور پسے اولے گا. نو فعززنا بثالث نو منگا مضبوط کو دے دوارو لرا پا دریم بانے. فقالو انا الیکم مرسلون نو دے ٹولو وے یقیناً منگیو تاس تر آلے گلی شوی، تاس تا منگا رالے گلی شویو، یا رالے گلیو اللہ رالے گلیو او یا منگا رالے گلی شویو دا عیسیٰ علیہ السلام دا طرفنا. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا دے خلقت وطوی نئے تاسو مگر بشر یہی زمانگون دے لگا سنگا چی منگا انسانان یونو تاسو مدغسی انسانان یہی. وما انزل الرحمن من شئی او ندی را لے گلے رحمان ذات سے شے، رحمان ذات سے شے ندی را لے گلے دا تاسو ان انتم اللہ تکذبون اے تاسو مگر درو ویوں کی آئی تاسو درو وائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیم ہوئے خانو پہ دمرا خلقو کی اللہ تخواق کرے. اللہ جاتا قرآن را لے گلے اللہ پیغمبر کولے نو دے طائف نا یوتن غٹ سڑے بے قتلے ہوں دانگے پا مدینہ مکہ کی یو غٹ سڑے چلے ناغا بے پیغمبر کڑے ہوں. اللہ دے خواہ دی زمان کار دی پلاس کی آخلی دا تقسیم اول دا خیر دی کئی. اللہ وی منگا دخل کو دا چا محتاج نہیں ہو زمان خپلا خوخد اللہ وی جسا کوم آگا کوم. قالو ندے خلقو ایمان تم اللہ بشرو مثلونا نئے تاسو مگر بشر یہی زمانگون دے. ومان صلی الرحمن من شیع ندی را لے گلی رحمان ذات سے شیع اس شیع ندی را لے گلے نے پیغمبر را لے گلے نے حکم را لے گلے نے خبر را لے گلے نے کتاب را لے گلے اس شیع ندی را لے گلے. اینان تم اللہ تکذبون اے تاسو مگر درو وی ان کی آئی. قالو ناغیوت وی ربنا یعلم انا الیکم مرسلون رب زمانگا پوئی گی یقیناً منگا تاسو تا خام خارا لے گلی شویوں. دا خبر ای دغسی کلا چی خبر اولا نہیں وا پاگئی کی دا تکذیب خبر نوا نال تکی دی چرالو ان اس جا اہل مرسلون نال تکی وے منگا پیغمبران یوں انا الیکم مرسلون منگا تاستا را لے گلی شویوں.
آغا طرفنا تکذیب شو. نو دلته کې وایي ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، یقینا زموږ رب ښه پوهېږي، یقینا موږ خامخا تاسو ته رالېږلي شوي یو. نو مخامخ نه چې کومه خبره کېږي د هغې مطابق جواب ورکولی کېږي، امره تاکیدات کولی کېږي. نو کله پکې قسم هم خوړی کېږي. قالوا ربنا یعلم، دا یو قسم قسم هم دی. انا الیکم لمرسلون، یقینا موږ خامخا یو تاسو ته رالېږلي شوي. وما علینا الا البلاغ المبین، او ندي موږ زموږ په ذمه باندې مگر رسول ښکارا. موږ ښکارا خبره کوو، ښکارا رسول کوو. کما چې مسله ده، کما چې حق ده، موږ پرې رالېږلي شي او د الله طرف نه ده، نو موږ هغه بیانو. بس هغه ته څوک عمل کوي او کنه کوي، څوک یې مني او کنه مني، هغه ته زموږ زور نشتی، موږ زور نه کوو، بې ځایه زور هم نه ښه. او الله رب العزت چې تعالی کم ستا په ذمه کومه ذمواري ایښودي د هغه کوه، پردې ذمواري ولې اخلي؟ دی به لوړ تلاش کی. نه لکه تعالی الله علم درکړلی، ته مسله بیانې نو په جواب بیانوه که نه، نو دی به لوړ تلاش کی، ټوپک تلاش کی، بل شي تلاش کی. نه الله چې تعالی څه درکړي، کم مکلف کړی ته د هغې، نو هغه کوه، د حد نه زیاتې مه کوه. وما علینا الا البلاغ المبین، او نه دي زموږ په ذمه باندې مگر رسول ښکارا، موږ به ښکارا بیان کوو، تبلیغ به کوو. قالوا نو دې خلق ورته وایي انا تطیرنا بکم، یقینا موږ سپېره شوي یو ستاسو د وجې نه، لئن لم تنتهوا، کچرې تاسو من نه شوئ، لنرجمنکم، نو خامخا موږ به رجم کو تاسو لره، وليمسنکم منا عذاب علیم، او خامخا ورسی تاسو ته زموږ د طرف نه سزا درناکه، موږ به تاسو له درناکه سزا درکو، عذاب علیم وي. انا تطیرنا بکم، دا خبره ناروا ده. اگه ستا د وجې نه زه سپېره شوی ما، لکه داسې ولې وی ما تا سره څه کړلي، ما ستا نه چې ته مال اخیستی، دولت مې اخیستی، تا باندې مې چې ته څه چل مې کړلی تا سره، ته پرې سپېره شوی، نو دا شی ناروا یي، ستا د وجې نه سپېره شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا لا طیرتا، او سپیرواله نشتی، سپیرواله بل باندې متپا. دلته کې حالت ستا خرابي کې وای دا پلان کې سپیره ده. بعض خلک وای سپیره ده نو خزه سپیره ده، سپیره ده نو وای اس سپیره ده، سپیره ده نو وای کور سپیره ده. دا ټول ځان لګیا دي قصې کوي. بعض یې د تعویل کوي، وای چې سپیرواله نشتی، که سپیرواله وې نو په دې دریو سيزونو کې باوې، خو دې دریو کې سپیرواله نشتی. سپیرواله ستا په عمل کې ده، ته خپل عمل صحیح کا. کور سپیره ده، کور ولې سپیره ده؟ خزه سپیره ده وای، نه خزه نه ده سپیره، ستا عمل سپیره ده، ستا عمل غلط ده. دانګي اس سپیره ده. باندې خلک په بل تعویل کوي، باندې وای اس سپیره ده، په اس کې سپیرواله دا ده چې هغه باندې jihad نه کولای کیږي، ناروا کارونه پی کولای کیږي، نو دا د اس سپیرواله ده. د خزه سپیرواله دا ده چې خزه بيدینه، بيدینه خزه، نافرمانه خزه، دا سپیره ده کنه. کو هر وخت په خلک په ور کې پراته، خزه خاون په کو په ور کې پراته، سړی ته هر وخت کې تنگ دی، سړی وایي کور ته زه راوتلی نه، ولې هلته کې ښځې ځاله غټه جبه راویستله، وایي دا د ښځې سپېرواله دی، سړي دپاره سپېره ده. بعضې داسې وایي کور کې سپېرواله دی، نو کور سپېره دی. ولې سپېره دی؟ د وجې نه چې په هغې کې دین باندې عمل نه کولی کېږي، مونځ پکې نه کولی کېږي، ذکر اذکار پکې نه کولی کېږي، تلاوت پکې نه کولی کېږي. دارنګې کور دی نو تنګ دی، غرمه پکې نه لګي، رڼا پکې نه لګي، دی وجه نه هغې ته سپېره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا طیرتا، او دا سپېروالی نشتی.
داس یو بل باندې اس پیرواله مراړوي ورپسې الله وی طائرکم معکم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا نو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چې لا عدوى او بیماریان په تعدی باندې مبنا کوي. بعضی بیماریاں به ټیک دا آئے کې احتیاط کوي لیکن دا سے مو آئے چې دا سړی کال ته کې نه وته نو په د باندې به بیماری نه راتلا. دلته کې ډېر شي بیماریاں دي. کله وبا شروع شي کله وس د دې دور دا کمی کسی چروانی دي سی چلے وای دا مرض راوتل لوي ښا کله ډینګي ده وای دا راوتل نو دام حالت کې هغه سره میلاوي کې هغه سره نږدې کېږي دا تا باندې لګي او کله بګی دا نور چې کوم روان یا د ختمېدو شي نه دی لا کله یو شی راغی کله بل راغی کله بل راغی وایرس را روان دي نو دا یو بل دغه نږدې کېږي نو دا خبره جوړیږي یخنی دا الدغه وای پلان کې دا سره ناسو نو هغه یخنی والے نو دې دا هغه نه یخنی وو کدی الدغه نه ویناس نو بکې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې یو سره راغی وې زما دا اوخ چې ده نو دا په دمانه دا خارخ مرض په لګیدل نه نو دا دې نور او خان ته نه پرې دما دې پاره چې دیسنه چې په دې باندې مرض ولګي یا دې دا یو خارخ والا اوخ دې نو هغه په دې نور کې یو ځای شنو پاغي باندې خارخ ولګي د دې یو د وجه په نور ولګي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د پوس کو نه اولنې چون هغه باندې چا لګولو او سره لګیدنو وی الله لګول او بګانا نو چې الله لګول دا م الله لګول هغه بس مزه چې دا چل نه وښه نو دا بنه کېدا لا عدوى ولا طيرة اوس پیرواله نشتی ولا هامتا خلقو د ګونګې وي لا هامتا دی ګون وای نشتی دا خلکو مخکې یو خبره وي او عقیده او د خلکو کله چې یو نه حق قتل وشي نو داغه د سر نه یو شی راوځي ګونګې وته وي یو عام بیمار دغه ګونګې مارغه ده نو دا چې راوځي نو دا راشي الته قاتل نو قاتل ته غور کوي هغه تنګي چاري کې مختلفي خبره خلکو لیکلي حجاج بن یوسف مبارک هم نکلی چې هغه چې کله تابعی شهید کو دا غي نرسته وای چې دې بیا خوب نه وکړای سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ نو دې بیا خوب نه وکړای وای داغه د سر نه یو ګونګې راوته او دته غور کول نو خوب ته هم نه پرې خو دو دا غي نرسته خوب نه نه کړای او دا غي د وجن بیا رسته دغه حالت کې مړ شو دا خلکو خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم الهامت او د خلکو چې حکم عقیده د جدا د مړی چې کم مقتول له قتل کړي شه داغه د سر نه او شه راوزی یو ګونګې راوزی او هغه دلته کې دا قاتل تنګي دانشتي خلکو دغه کسی جوړی کړی بعض خلک لګیای پلان کې خ شهید وخا ولې وی جامع نه ورکولې جامع نه ورکول بس ته وای نو پته نه لګي جامع وکړه چې سړی مړ شي هغه باندې لګوډه وخت تیر شي نو هغه بدن کړک شي هغه نبي جامع کمیس نه وزي بیا وی جامع نه ورکول خلکو دا علامتونه جوړ کړل نو لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا نو ویلګي یا استورتا ستوره پلان کې خلکو عقیده دا چې پلان کې ستوره پریوزي پلان کې راو کیږي نو باران کی او دا ستور کار خو نه ده دا خو د الله کار دی کله باران کوي کله نه کوي کله سوکړه کی
کله بارانونه ډیر کی او د الله کار دی دا ستورو کار خو نه دی پلان کې ستوره وخته پلان کې پرې وته دا چل بکی ازمو نه خلک بګي بازي بګي نور قصې کې لګیا دي نو کله بګي د بادشاہانو خبرې کې نو کله بګي د چا کې کله د چا کې پلان کې بادشاہ کی یو دا بکی او بکی لګیا دي نجوميان سنو خپل قصې کې نو دیوه موږ ستاله وجنس پیر شویو الله وی دا سندا قالو ناغم استاذ وتوی هغه پیغمبران وتوی طائرکم معکم استاسو سپیرواله استاسو سره ده استاسو د عمل سره ده استاسو د عمل په وجه باندې تاسو سپیر کېږي تاسو باندې فیصله د برینه داغي د وجه ناراضي ستاسو څنګه عمل له هغه شانته بتا باندې فیصله راضي کنا ان ذکرتم آیا تاسو پر اغسته ده آیا تاسو توحید منل بل انتم قوم مسرفون بلکہ تاسو قوم د حد تجاوز کون کی تاسو قوم یہ مشرکان شرک کون کی ہے جی شرک کہہ دو کی کرا وجاء من اصل المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین دیر گیاری را بیان کی پدے کی یو سڑے راغے من اصل المدینة د خار د کس سیڑ نہ راغے رجلن یو سڑے دے یسعى منڈے والے تادی باندې را روان دے او حالت کے خلق لگیا دی بیان کی علماء لگیا دی مدرس او استاذی لگیا دی پیغمبران لگیا دی بیان کی او خلق له دعوت ورکړي د توحید او د خلق لګیا دي هغه معنا کوي هغه پس نور خبرې شروع کړلې قال یا قوم اتبعوا المرسلین نچراغ وی قوم سما تابعداري کوي د پیغمبرانو یا تابعداري کوي د رالي ګلو شو دا چې کوم رالي ګلې شوی دي نو دا صحیح خلق دي دا صحیح مسله کوي صحیح خبره کوي یا پیغمبران دي نو د پیغمبرانو خبرو مني اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون او تابعداري کوي دا غچا چې نو غواړي تاسو نه په دې باندې سبدلا او دي په هدایت مندون کی دی په هدایت باندې دي نو هدایت والا پس روان شي نو هدایت به بیا مومي نو دي تابعداري کوي د پیغمبر تابعداري پکاري هر عمل کی زموږ خلکو چې کلا په کم یو شي کې پیدا دن ویا او شریعت منم دین منم لیکن چې کله پکې فائدہ نشته نو نه دا پکې چا ویلي دا زموږ خپل دغه دی جس روزگار دی زموږ خپل قانون دی نو باندې اوس دې دور کې بای خلک دي کور نه ویوړې شو او بو کور نه ویوړو ال دغه هغه ځان خپل چې پیسې را غونډې کړي اسره را غونډ کړي په شي کې خو دي هغه شی راغې دلته کې چا اوموندو وس هغه پس اعلان نه کوي وای زموږ دا یو شی دې کې چا مونډلې چاته ملاو شي موږ را کوي او دا خو پیسې دي یا دا سره دي سپین دي هغه لاسه کې کوم چې د سړیو ک د کور لرګې ده کېړکې دا فریج دے کولر دے بل سدے داغه راوړې شه ده هغه مطالبه کین دا به ورکه وځه خپل کار به چا واغستو اجازه خبر ده لیکن زمونږ خلک یاد په بل یو شي پسې هغه پسې آشي وي ځان پسې مرته وراچي ښا ځان په مرګ شمیري لیکن دغه پردیش دی دغه لرګې دی دغه کولر دی دغه فریج دی دغه ګیس دی بل شي چې دا میراونی وي دلته چې صاحب سراشي 14 هغه دا شی ورکول غواړي دا امانت پردې دی دا اوسه په ناروا دی مالک معلوم دی هو دغه لرګې تانی ولله د دې لرګې دی بل شي دی دا تانی ولله تعالی په کار دادی چې ته په خپل باندې مسلمانی د پکې دنو دا د دې اعلان وکړي او دا شی ما نیولې دا شی ما کړه دې کده چا یې نو راشي وی سي هغه ته دغه سپری دي ځان خو آزاد کړه ځان نه آزادای نو دا ورکشه وشه
او دا سن راوړی شی دا یو شی دی که نه یې ته لغته وایي شریعت کې په دې کې اوږدې قصې اوږدې مسلې دي کله چې یو شی ورک شو څنګه دی څوک یې تپوس نه کوي د سره نو بیا چې چا نیولی نو د هغه حق دی چا لیوه کې هغه ته صورت دی نو هغه دې په خپله استعمال کړي ضرورت نشته صدقه دي کړي موږ خدا نشته موږ وایو چې نه پیسې پې زیاتېږي څومره زیاتېږي خو خلک پې لګیا جنګونه پې کوي په څه باندې کې په پردو څیزونو باندې هغه وایي اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون او تابعداري کوئ د پیغمبرانو د هغه چا تابعداري کوئ چې نه غواړي ستاسو نه څه اجرت وهم مهتدون په هدایت دي په هدایت باندې هغه روان دي د هغې تابعداري کوئ د پیغمبر تابعداري کوئ که ستا پکې فایده ده او که ستا پکې نقصان دی نو دغه سړی لګیا دی بیان کوي وما لي لا اعبد الذي فطرني والیه ترجعون لګیا دی بیان د انداز بل شانې کو او زه چا پیدا کړی ما الله پیدا کړی ما نو د هغه الله په بندګي کوم که نه نو د بل چا بندګي څنګه وکړم وما لي لا اعبد الذي څه شوي دي ما لره لا اعبدو چې زه بندګي نه کوم الذي فطرني د هغه ذات چې زه پیدا کړم زه پیدا کړی یو مو بندګي دي د بل کوم ډوډۍ دي یو ځای کې خورم او شپه دې بل ځای کې کوم ډوډۍ دې یو ځای کې خورم او شپه دې یو ځای کې کوم او خدمت دې د بل چا کوم او پیدا کړی الله یې رزق الله درکوي اوسېږي د الله په کور کې د الله په ځمکه باندې د الله په کنډر کې اوسې او ته اوس لګیا د بل چا بندګي کې وما لي لا اعبد الذي فطرني څه شوي دي ما لره چې زه بندګي نه کوم د هغه ذات چې زه پیدا کړم لا اعبد الذي فطرني چا چې زه پیدا کړم د هغه بندګي ولې نه کوم مال چل شي دا بندګي وکوم کړم نو بیا ورپسې ویلې ترجعون هغه الله طرف ته تاسو مور ګرځولې کېږي مانو تاسو مور ګرځولې کېږي هغه پر تیارې وکړي ښا الله دې هغه ته موږ ټول ورزو نو چې حالت کې هغه ته ورزو نه هغه بیا تاسو کوي سما بندګي کړل زما ما پیدا کړې وینو تاسو کړلی صحیح بات دې کړلې څه ایمان دې راوړو څه توحید دې منلو واضرب لهم مثل اصحاب القريه بیان کا دے خلق دا مثال د کلی والو اذ ارسلنا اذ جاء المرسلون کله چرالو دي ته پیغمبران کله چراغلو دي ته استازي اذ ارسلنا الیهم اثنين کله چراولې گل منګا دي ته دو کسان فکذبوهما نو دے خلق دا غي تکذیب وکړو فعززنا بثالثین نو منګا مضبوط کړو پدری مان یاغي فقالون دی خلقوے دغی استازوے انا الیکم مرسلون یقینا منگا تاسو طرف تا را لگلی شویو قالون دیوتوے مانتم اللہ بشر مثلنا نئے تاسو مگر بشر زمانگون دے ومانزل الرحمن من شیعن دی نازل کلی رحمان ذات سی شیع ان انتم اللہ تکذبون نئے تاسو مگر دروغوی ان کی قالون دی خلقوتوے ربنا یعلمو دی مرسلین وتوے استازوے قالون وے ربنا یعلم رب زمنگا خپوئیگی انا الیکم لمرسلون یقینا منگا تاسو تا خامخار علیگلی شویو وما علینا الا البلاغ المبین و ندی زمنگ پسی مبانی مگر رسون اخکار دا قالون دی خلقوتوی انا تطیرنا بکم یقینا منگا سپیر شویو استاسو دوجنا لئن لم تنتهوا کتاسو من نشوي لنرجمنكم نو خامخام وتاسو رجم کو ولا يمسنكم من عذاب اليم او خامخاو برسی تاسو من دربنا عذاب درناک قالوا طائركم معكم نو دے خلقو وے دے استاسو وے طائركم معكم سپیروال استاسو پورن خطے دے سپیروال استاسو دا عمل دو جنا دے آئیم ذکرتم آیا تاسو پناہ غستے دے بل انتم قوم مسرفون بلکہ تاسو داس قوم جدات نہ تجاوز کون کی ہے وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى اور آگے دا کلی دا کس سائڈ نہ کس طرف نہ لاندے طرف نہ رجل یو سڑے یسعى چمنڈے والے قال یا قوم اتبعوا المرسلین وے او خلقو تابعداری کوئی دا پیغمبرانو اتبعوا من لا يسألكم اجرا تابعداری کوئی دا چا چې نو غواړي تاسو نه څه بدلا
وهم مهتدون او دي په هدایت. ورپسې وما لي لا اعبد الذي فطرني پارم شروع کی او خبر دا لنډ پاتې کی بیا ان شاء الله دین سره وشي. الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي. نو مقیاس وکړو تبصره